د الله رسول فرمایي چې کله الله رب العزت د چا د تباهی اراده وکړي، تباهی چې دا به زه تباه کوم د یو قوم د یو انسان، اول الله رب العزت حیا جنې اخلي. چې حیا جنې واخیستله نو بیا خالي ورته ګوري چې دوی کمې کمې لوبې کوي. دا زما ستا فیسبوک او ټیک ټاک راواخله، یعنې دا زموږ تی زنانې د کورو نجونې د کلي نجونې هغه یې پیم والا. الله اکبر الله اکبر استغفر الله. یې پیم والا ته یو زنانه ټلیفون راکوي، و دوه پروګرامو به نه حساب وکړو. عام طور د پیم دا مقصد دی، ټلیفون ول راکوي او غزل مزل وویل چې دا ښځه ورته وایي وایي زما شل ورځې بعد واده دی، دی ورته وایي دا شل ورځې ښه مستۍ وکړه. یاره دا خو به د چا خور و لور یې که به نه دا خو به خاوند لري که نه لري، نو خاوند خو دا اجړه غوښتې ده که نر غوښتې ده، غیرتمند غوښتې که بې غیرته غوښتې ده، مسلمان غوښتې ده که کافر غوښتې ده، څنګه به یو ښځه دا دواړه پښتانه دي، پر دې دواړو پښتنو دي لعنت دي. په خدای الله په ما خبر دی، زه به ته څنګه خبره وکړم. پرون دی ځوان راغلی و، څنګه ته مې قرآنونه ګوره پراته دي. الله رب العزت ما ته جهنم راکړي که زه یا د قوم بربادي غواړم، تباهي غواړم، بې شرمي او بې حیایي غواړم. وایي مولوي صاحب زما کور والا چا سره تعلق جوړ کړی، بس اوس مې هغه سړی هم را معلوم دی، توپنچه مې هم راوړې ده، یو اته ولس ګولۍ مې هم راوړې دي. و کور والا ته مې ویل مال نه یم په خبر چې په کومه ګولۍ ستا نوم لیکلی، په دا زه اوس نه یم خبر، زه خالي د ملا څه پوښتنه کوم څه چم وکړم. دونه بچان دونه کیسه کیسه و چې پیم یې فیسبوک یې آی ډي یې، نو بیا ته چې د تعلق سره راګرځې کله کېدلی شي. ورسه وګوره چې څومره ځان له څه یي هغومره د دې فالوران چې د هغه زیاتېږي، څومره ځان له څه یي هغومره د دې هغه ویوز چې د هغه زیاتېږي. ای ظالمه ای ظالمې خو مرګ لرې، خو ته به مور و پلار لرې، ته به شرم و حیا لرې. د الله رسول فرمایي چې کله الله د یو قوم د تباهي اراده وکړي، الله رب العزت څه کوي؟ اول الله رب العزت د دې قوم څخه حیا پورته کوي، شرم و حیا. او زموږ د دې قوم څخه الله شرم و حیا پورته کړې ده. چنی د مشر حیا نه لري، کوروالا د خاوند حیا نه لري، لور د مور حیا نه لري، د مور پر مخ چې بې شرمي او بې حیایي شروع ده. مور و لور به یو ځای ولاړې ټیک ټاک په سره جوړوي، بدن به ټول لڅ کړی. الله اکبر د تباهي. په خدای قسم دا باران نه دی، دا باران دا سیلابونه چې رالو دا لږ دی، دا رحمت و رحمت، عذاب یې نور دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ خطبه ویل، بیا ویل ای خلکو تاسو د الله څخه حیا وکړئ. د الله رسول فرمایي تاسو د الله څخه دومره حیا وکړئ لکه ته چې په خپلو قریبانو کې د یو نیک سړي څخه څونه حیا کوې، د هغومره حیا د الله څخه وکړه. ابو بکر صدیق ویل ای خلکو تاسو حیا وکړئ د الله څخه. حیا څه معنا ده؟ حیا دا معنا د الله نافرماني مه کوئ، الله په دې ناراضه کېږي. ابو بکر صدیق فرمایي رضی الله تعالی عنه وایي زه چې کله سهار اګاشت ته ولاړ شمه زه د ډېره شرمه له حیا د الله رب العزت پر مخ شرمېږم، و زه د خپل سترګې د خپل مخ په پټو باندې پټ کړم، یا الله زه شرمېږم. صحیح سنو ولګوه اندازه ولګوه. سلمان فارسی فرمایي رضی الله تعالی عنه وایي زه مړ سم را ژوندی سم، بیا مړ سم بیا را ژوندی سم، دا مې ډېره خوښه ده تر دې چې زه د چا بدن ووینم یا څوک زما بدن وویني. زه مرګ غواړم، د مرګ بعد را ژوندی سم بیا مرګ غواړم، خو دا نه غواړم چې زه د چا بدن ووینم. دا فوټبال والا، هغه لڅ بدنونه، آی فیسبوک والا، آی ټیک ټاک، دا څونه بې شرمه بې حیا زمانه سوله. د الله رسول فرمایي بې شرمي او بې حیایي انسان کفر ته رسوي. ولې داسې ګناه ور باندې وکړي پر الله او پر رسول او پر قرآن او پر علماو باندې به پر ژوره باندې به داسې ګپه درته وکړي چې هغه به د ده د کفر سبب وګرځي، به دومره بې شرمه بې حیایي. عایشه صدیقه حیا نه کوله، الله رب العزت په قرآن کې د دې ګواهي ورکړه. یوسف علیه السلام شرمناکه حیاناکه و، په ځانګو کې کښني بچي د ګواهي چې د هغه ورکړله. او زما او ستا ګواهي موږ په خپل ورکو چې زه بې شرمه یم، زه بې حیا یم. نو چې د چا لور بې شرمه سوه، د چا خور بې شرمه سوه، د چا کور والا بې شرمه سوله، د هغه بیا ته څه غواړې؟ د هغه به انجام څه یي؟ د هغه به انجام وچ کلک تباهي، رسوایي، وچ کلک جهنم دی. د هغه په هغه بله خبره دی. صحیح سو عزیزانو، الله رب العزت دې زموږ پښتانه نه تباه کوي. الله رب العزت دې در اسمانه ورسوي،
په تعلیم د دنیا په خبرو کې په آخرت کې راواخله دغه زموږ ټول وطن دی الله نه تباه کوي بلوچستان دی خدای نه تباه کوي الله دې هغه د دې هر مشکل چې دی هغه لري کوي دی وو ځانونه سره خبر دي چې په کوم مشکلاتو کې دي زموږ پښتانه دي خدای پاک نه ذلیل کوي نه رسوا کوي خدای دې نه شرمنده کوي چې کوم څوک د دې قوم د شرمندګۍ لپاره په منډه دی الله رب العزت مخ ورکړي الله رب العزت هدایت راته وکړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې تور باندې ما بچان قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته پر دې تور مرګ ورکړي چې مړه دا ویلا اله الا الله محمد